السلام علیکم. دا ویډیو زموږ د باینانس په باره کې ده. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې موږ به د باینانس وریفیکیشن څنګه کوو په صحیح په ریل طریقې سره. څنګه چې تاسو ته موږ په پیلنۍ ویډیو کې ویلي وو چې یاره د باینانس د وریفیکیشن په باره کې به موږ دویمه ویډیو جوړو. پیلنۍ ویډیو که تاسو نه وي کتلې په دې ویډیو په ډسکرپشن کې به موږ تاسو له لینک درکړی، هغې ته لاړ شئ او هغه وګورئ. هغې کې موږ تاسو ته د باینانس د اکاونټ د جوړولو طریقه ښودلې ده، ډېر په آسان او ساده الفاظو سره چې په باینانس کې به اکاونټ څنګه جوړو. دغه شان دا ویډیو زموږ د باینانس د اکاونټ د وریفیکیشن په باره کې ده چې موږ به د باینانس اکاونټ وریفای کوو څنګه. راځئ زه تاسو ته په دې ویډیو کې سټپ بای سټپ طریقه ښیم، آسان او په ساده طریقې سره چې موږ به د باینانس وریفیکیشن څنګه کوو. خو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو د لایک کړئ، او که چېرته تاسو زموږ دا ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ پیج در سره فالو کړئ او مخې ته د ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور کسان ترې هم فایده واخلي. نو راځئ ځو د موبایل سکرین ته، خو ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو اخره پورې وګورئ، سټپ بای سټپ طریقه به زه تاسو ته ښیم. راځئ ځو د موبایل سکرین ته. نو دلته تاسو چې کله راشئ د موبایل سکرین ته، نو دلته به تاسو په خپل موبایل کې باینانس اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو دا به څنګه ډاونلوډ کوئ؟ نو دلته به تاسو په پلی سټور باندې کلیک کړئ. پلی سټور باندې چې کله کلیک کړئ دلته به په سرچ کې ولیکئ باینانس، نو دا به ډاونلوډ کړئ د ځان سره. زما سره د پیله نه ډاونلوډ دی، نو زه به دا اوپن کړم. نو دلته به تاسو باینانس اپلیکیشن اوپن کړئ. نو دا چې کله تاسو اوپن کړئ نو دلته به تاسو ته په دې ځای کې لیکلي ویریفای ایډنټي، نو په دې باندې به کلیک کړئ. نو دلته به زموږ سره داسې قسمه انټرفیس راشي. دلته موږ ته لیکلي چې دا تاسو په کارډ باندې ویریفیکیشن کوئ یا په پاسپورټ باندې یا لایسنس باندې. نو دلته دا موږ په کارډ باندې ویریفیکیشن کول غواړو، نو دلته به تاسو به د کنټینیو باندې کلیک کړئ. دلته به لاندې په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ نو دلته به دوباره به د کنټینیو باندې کلیک کړئ. نو په دې ځای کې به تاسو د خپل شناختي کارت د فرنټ سایډ نه او د بیک سایډ نه پټو وباسئ. نو دلته تاسو چې د خپل شناختي کارت نه د دواړو سایډونو نه پټو وباسئ نو دلته به موږ ته لیکلي دوباره کنټینیو، دلته به دوباره موږ په دې کنټینیو باندې کلیک کړو. نو دلته تاسو چې په کنټینیو باندې کلیک کړئ نو دلته به موږ ته لیکلي چې یاره تاسو خپل د مخ نه تصویر وباسئ چې یاره دا شناختي کارت ستاسو دی او که نه د بل چا. دلته زه یو تصویر وباسم. دلته به تاسو ته داسې قسمه انټرفیس راشي. نو دلته به تاسو په دې ځای کې خپل اوریجنل نوم ورکړئ. دلته به تاسو خپله پته ورکړئ کومه چې ستاسو په کارډ شناختي کارډ باندې، یا به دلته تاسو لاندې ورکړئ. دلته به لاندې تاسو پوسټل کوډ ورکړئ، کوم چې ستاسو کوډ یې دلته به سټي ورکړئ. دلته به دوباره بیا په دې کنټینیو باندې کلیک کړئ. کنټینیو باندې چې کله کلیک کړئ نو دلته به تاسو بیا دلته لیکلي ګو ټو هوم پیج، په دې باندې به کلیک کړئ. نو دلته به زموږ د باینانس وریفیکیشن کمپلیټ شي، خو دا به موږ ته 1 غنټه بعد د دې به موږ ته ریپلای راځي یاره ستاسو باینانس وریفیکیشن وش او که ونه شي. نو په دغه طریقه ډېر په اسانه طریقه باندې موږ د باینانس وریفیکیشن کولی شو په ریل طریقې سره، په صحیح طریقې سره. او په دې ویډیو کې تاسو ته بالکل ما سټپ بای سټپ طریقه وښوده. جی ملګرو، ویډیو خو مو وکتله، ویډیو به ځان هم پوه کړی وي. څوک پرې نه وی پوه شوي ویډیو دوباره بیا وګورئ. په دې کې موږ تاسو ته سټپ بای سټپ طریقه ښودلې. نننۍ ویډیو زموږ د وریفیکیشن په باره کې وه، او بله ویډیو به په دې باندې موږ جوړو چې په دې کې به موږ کار څنګه کوو، د دې نه موږ پیسې څنګه ګټو، دې ته به موږ پیسې څنګه لوټ کوو، ډالر به دې ته موږ څنګه اچو، او هغه ډالر به بیا موږ په ایزي پیسه جیس کیش باندې څنګه وباسو. نو هغه هم زه تاسو ته دغه شانتې سټپ بای سټپ طریقه ښیم، ویډیو به تاسو ته جوړو. که چېرته هم دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو ضرور لایک کړئ او مخې ته د ملګرو سره هم شیر کړئ.